حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی مور بی بی فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبرې شروع کړي اولنې کلام یې داو لا اله الا الله اعلان وکړو تاسو چې دا کم بوتانو ته معبودان وایي معبودان دا نه دي معبود برحق صرف یو د الله ذات دی د توحید आवाज یې اوچت کو حالانکه اولنې خبرې دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا قدوسن پاک دی الله ډېر پاک ذات دی الله قدرت والا ذات دی الله طاقتون والا ذات دی الله نعمت العیون دا سترګې خو ودکېږي څونه سترګې چې دي دا ټول سترګې ودکېږي الرحمن لیکن رحمان ذات داسې دی لا تأخذه سنة ولا نوم چې هغه رحمان ذات لا نه پرکاری راځي ولا نوم او نو له خوب ورځي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولنی الفاظ نو موږ خپل اولاد ته چې خبرې خيو د دې ماشومانو مثال د صفا سلیټ یا د صفا تختې دی چې ته په سلی کې دغه په دې ماشوم کې چې دې لوی کې دغه وبکی تخپل ماشوم ته د الله د ذات تعارف وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل خپل بچو ته درې سيزونه په خصوصي توګه باندې خای درې سيزونه یو د الله او د الله د رسول مینه او محبت د خپل ماشوم ته وخیا چې زمونږ رب څوک دی مونږ چا پیدا کړیو د دې ماشوم سره خپل خبرې کوا او په دې انداز وسره خبرې کوا بچي مونږ ټول الله پیدا کړیو هغه الله زمونږ رب دی زما هم تربیت کوي ستا هم تربیت کوي هغه زمونږ داسې رب دی رزق مونږ له الله راکړي د خپل اولاد داسې تربیت وکړه د خپل اولاد په ذهن کې دا خبره ورواچوه مونږ اولاد سره خبرو کولو ته وزګار نه یو مونږ د خپل اولاد سره خبرو کولو ته وزګار نه یو ټیم را سره نشتا چې زه خپل اولاد له دونه ټیم ورکما چې زه د خپل بچی سره دا خبرې وکما موږ مړه اوس پوي دی پرېدا جمعات کې مولوی صاحب شته کنه هغه بوته وای نو ته د مولوی صاحب سره نه یې سره اخو نیمه غنټه سبق لراشي ومنډي وای مړه په سکول کې بوته وای کنه ستاسو موارده ته پلاری ته مورې ستاسو په ذمہ دي دا چې ته د خپل اولاد تربیت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دریو سيزونو ډیر زیات پابندي وکړي اول نمبر د الله او د الله رسول محبت وتوخیا د ته وایا بچي دا مونږ له رزق راکې دا رب راکې دا زه تعالی نظر کوم د بچي ذهن جوړ کا